السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن درته یو داسې بهترینه وظیفه خیم ان شاء الله چې دا وظیفه څوک کوي که دی و چې زمونږ په کور کې پریشانی ده او ما سره په کور کې جنگ جګړې کیږي نو ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به دته په کور کې داسې عزت ملاو شي دی به ډېر زیات خوشحاله وي او دته به په کور کې هېڅ پریشاني بیا نه وي. او که داسې خلک دي هغه وایي چې یاره مونږ ته په مونږ باندې ډېر زیات قرضونه دي او مونږ ډېر زیات ګیر یو مونږ ته داسې قسمه څه وظیفه وښایې نو دا د هغې دپاره هم د ډېره اسانه وظیفه ده. ویډیو را سره پوره وګوره انشاءالله ډېره پیدا به در سره وشي. نو مین مسله خو اول دا ده ډېر خلک مونږ ته کمنټس کوي چې یاره قاري صاحب په مونږ باندې قرضې دي دې باره کې مونږ ته څه وظیفه وښایه. ځکه نن سبا هر سړی ډېر زیات قرضدار دی. نن سبا فقر و فاقه او غریبي ډېره زیاته عام شوې. الله جل جلاله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. الله جل جلاله دې د غریبانانو مل شي. ځکه د غریبانانو صرف یو درد دی او هغه د الله جل جلاله درد دی. ټول ملګري ټول مسلمانان دا څومره کسان چې زما دا ویډیو ګوري هغې خدمت کې دا عرض دی چې څومره قرضدارې وي ټول ورته د زړه نه دعا وکړي چې الله جل جلاله د هغې قرضونه ختم کړي. اوس موږ سره چا رابطه وکړله او ډېر زیات خفه شو قسم پرب په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې دي نو هغې دپاره هم دعا وکړي چې الله جل جلاله د هغې قرضونه دا غیبانه ختم کړي. ځکه ډېر زیات غریبانان دي ډېر ریاسیاران دي. الله پاکه ته د هغې قرضونه ختم کړي او ډېر زیات کمزوري دی. الله پاکه ته په خپل رحم وکړي. نو ټول ملګري هغې ته دعا وکړي. دې نه مخکې راځئ ما سره ویډیو پوره وګورئ انشاءالله زر ته بهترینه وظیفه ښیم. دې سره به ستاسو د کور هر قسم پریشاني چې وي هغه به حل شي. که جنګ جګړې وي کور کې انشاءالله دا به حل شي او دغه شان که څوک وایي موږ باندې قرضونه دي دا به هم حل شي. نو مین مسله دا ده پهله خو زما عرض دا دی دا زه په هره ویډیو کې چې 15 وخته مونځ دا په پابندۍ سره کوئ. الله جل جلاله ته 15 پیرې په ورځ کې 15 ځله چې کوم دی سر ښکته کوه د الله نه غواړه یا الله پاکه زما غریبي ختمه کړي زما قرضونه ختم کړي. الله به ستا غریبي قرضونه ټول ختم کړي ستا پریشانۍ به الله ختمې کړي. خو ورسره به دا عمل کوئ استغفر الله استغفر الله دا به 1000 مرتبه زر پیرې به کم از کم دروځي. دا استغفر الله دا به زر پیرې وي انشاءالله د الله په حکم سره به که ستاسو باندې څومره قرضونه وي الله به قرضونه ختم کړي. او دغه شان که په تاسو باندې څومره پریشانۍ وي څومره تکلیفونه وي که په کور کې جنګ جګړې وي در سره مطلب ستا خلاف چې کوم دی هغه تا پسې ډېرې خبرې کوي کور کې درته څه مسلې وي انشاءالله د دې په برکت سره به ستا هر قسم مسله چې کوم دی هغه به ختمه شي ستا پریشاني به ټوله ختمه شي. دا ویډیو چې د هر چا خوښ شوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کوئ او چا چې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغې خدمت کې هم دا عرض دی چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب